ملګرو ډیر زیات عجیبه قومونه تیر شوي دي. په هغه قومونو کې به ډیر عجیبه کردار و. د هغه کردار د وجې الله جل شانه هغه قومونه تباه و برباد کړل. یو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو نه مخکې چې هغوی به خپلې ژوندۍ ښخولې. اوس هم چې موږ هغه خبر رامخې ته کړو چېرې دا به څنګه خلک وو چې هغوی به خپلې ژوندۍ ښخولې او بیا به ترې راروانېدل او د هغه تکلیف هغه درد به نه محسوس کو چېرې ما دا کوم کردار ادا کو. خو چې په دې اوس دور کې داسې قسم کردار وشي نو موږ حیران یو چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هغه دعوت د هغه راتلل رحمت للعالمین د ټولې دنیا دپاره بیا د مسلمانانو دپاره خصوصي هغه یو نمونه چې هغه ټولې دنیا ته داسې کردار راوړو چې ټول مسلمانانو هغه خپل جاهلیت هغه خپل خویونه پرېښودل. دا چې کومه واقعه شوې د ملګرو په لاړکانه کې شوې ده او دا واقعه چې تاسو واورئ چې وجه څه وه نو تاسو به حیران شئ چېرې داسې بدبخته پلار هم په دې دنیا باندې اوسیږي. دا په لاړکانه کې شوې د ملګرو دا ګل غوټۍ دغه پلار بوتلې ده یا دریاب ته یا سیند ته او هغې ته یې ورچولې ده. د دغه پلار نه معلومات شوي چې وجه څه وه چې تا دغه د ګل غوټۍ خپل سیند ته غورځوله. وجه دا وه چې ما سره به خپلې ښځې جګړې کولې. هغې به ما سره جګړې کولې او د هغې جګړو د وجې چېرې زه دغې خپلې ښځې له تکلیف ورکړم او زه د دې د ګل غوندې غوټۍ دغه غېږه اجاړ کړم او زه دې ته ووایم چې دې ته تکلیف میلاو شي نو دې بدبخته ته دې خیال دی ته به وایې چې دا صرف اور صرف د هغې لور وه د دې نه ده. داسې ذلیله خلک شته په دې دنیا باندې. نو دغه سوچ کوئ ملګرو چې کله دا ماشومه غورځولي وي نو زه یم لاندې به میانو هم دا په دغه ښکلي مخ باندې ښکل کړي چې د ګل غوټۍ چاره وغورځوله اوبو ته. څومره د افسوس خبره ده دغه جاهلیت اوس هم په دې خلکو کې شته. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند چې کوم کردار و هغه موږ نه پالو کوو په هغې باندې موږ ځو نه موږ ته پته نشته چېرې دغه شانتې ژوندۍ خلکو ښخولې خو بیا رحمت للعالمین حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړو نو د هغه د راتلو سره هر څه بدل شو. په دې دنیا کې یو رونق راغی هغه موږ کتلی نه دی هغه موږ پالو کړی نه دی نو د دې وجې زموږ نه دغه کردار کیږي. بیا د دې وړو تاسو وګورئ ملګرو دا چې د چا بچي نه وي نو دې وخت کې به د هغه په زړه باندې څه چل شوي چې بدبخته موږ له به دې راکړی وی. دا د ګل غوندې غوټۍ د یو سړي خپل ګوګل نه پیدا یا خو ځان له خبره د ملګرو خو چې بارین څوکي چې په زړه کې مسلمان والا زړه وي نو هغه چې ورته وګوري نو زه هم هغه به دومره هم نه کوي چېرې په دې ګل غوټۍ باندې چېرته غوزار وکړي. دومره غټ کردار خو پرېږده چې هغه یا سمندر ته یا سیند ته وغورځوي او داسې سخت زړه والا پلاران هم شته دی توبه استغفار. وجه څه چې ما سره به خپلې ښځې جګړې کولې نو د هغې ګناه د هغې خطا د دې لور ستا د کور په پیدایش باندې افسوس کړی چې افسوس چې زه په داسې بیکاره کور کې پیدا شوی یم چې د مور او د پلار بې اتفاقي او قرباني څوک ورکوي قرباني به زه ورکوم. خو بیا هم دغه چې کله دا تا روانه کړې وه چېرې زه دا سیند ته غورځوم نو زه هم ښه په مینه محبت به در سره روانې شوي چې تا ورته ویلي چې راځه بچي نو به ته په ډکه خوله باندې ویلي چې بابا وایه څه وې تا به ورته ویلي چې راځه چې ځو او به درته ویلي چې قربان بابا داسې کردار مه کوئ چې هغه په ټولو پلارانو په نوم باندې یو داغ جوړوي. د هغه پلار په نوم باندې هم داغ جوړوي کوم چې شپه ورځ د خپلو بچو دپاره محنت کوي مزدوري کوي په خپلو بچو باندې تکلیف نه راولي بل ته لاس نیسي خو خپل بچی تکلیف نه ورکوي د هغه مور او د هغه پلار په نوم باندې هم داغ جوړیږي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو واز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله پامان.